الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام دمینے او د گرد و نواح سره تعلق لرونکو مسلمانانو نوجوانانو علماء کرام سپینګرو مشرانو کورونو کی आवाज اوریدونکو با حیا با پردہ تور سرو خویندو میندو د دنیا جون تیریگی مرگ تا شپے ورځې نزدیکیږي معشومان ځوانان کیږي ځوانان بوډاګان کیږي بوډاګان فنا کیږي یو تسلسل حیات دی د دنیا د جون یو انداز دی روان دی یو شاعر په خپل اشعارو کې وایي اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر الغشي وایي دا سحر او ماښام یو زانګو ده اشاب الصغير وافنى الكبير دې زانګو کې چې ماشومان جوړه خوري نو ماشومان ځوانان کیږي سار ماښام زی ورځي ماشومان ځوانان کیږي وافن الکبیرہ او بوډاګانو باندې چې دا شپه ورځ تیریږي نو دی فنا کیږي کر الغداة ومر الغشی یو سحر او یو ماښام د زی او راځي خدا اسی نزی او راځي دا ماشومان ځوانان کوي او ځوانان بوډاګان کوي او بوډاګان فنا کوي دا حالت په مونږ تاسو باندې هم دی کچرته صرف ماشومتوب نه سړی محروم کېده کل جن د ماشومتوب نه سړی باندې د غټې وړې بوج وي نور کې د ګناه احساساتي خو بیا هم تیر شي ورپسې ځواني راشي دا نعمت لاړ شي که صرف نعمت تللوي بیا څه خبره نه وه بیا ځواني راشي سړی د الله د دین مکلف شي مټو کې زور پیدا شي سینه کې طاقت پیدا شي جبه کې کشش پیدا شي د خلکو ورته سترګې دي دا نوجوان دی دې نعمت پسې هم د سحر ماښام دا زور لګېدلی دی د ځوانۍ نعمت هم ختم شي ګیره کې سپین ولګي بیا چې ناستی وي یاره زمونږ اوس هغه د زړه زور نه وي وخت نو تیر دی بوډاګان شو به اوس هلکان نه ورسېدل دا خبرې کوي دا ګیره سپینه شي ورو ورو همسا ته لاس کي که صرف د ځوانۍ ختمېدل دا یو تکلیف وي دا دم قربان وي
صرف بوډا کېدل وي پنا کېدل او مرګ وي نور څه نه وي بیا هم څه خبره نه ده ای ورونو دا خو صرف د دنیا انقلاباتو تیر شي په دې ځای خبره ختمیږي نه د دې تمام ژوند دو انجام قرآن ذکر کړی دي او هغه الله سبحانه وتعالی په سورۃ النازعات کې ذکر کړي او ډېر بادشاہانه او مغرور انداز سره رب العالمین بیانوي ځکه د الله سبحانه وتعالی یو صفت دی المتکبر مغرور ذات دی غرور کوي کولی شي حق لري بندگان د غرور حق نه لري رب العالمین لري اگر رب العالمین په خپل شاهانه انداز کې فرمایي فاما من طغى الله اکبر فاما یقینا خبر اوره اغسوک من نحو د عالمان وی گرامر والا وی من لفظا مفرد ده و معنی عام ده فاما من رب فرمای ته چې هر څوک مالدار او که غریب من که سړی که ښځه من که حنفي که شافعي که دیوبندي که اهل حدیث من په نوم کفاره چې دا من طغا چا چې تجاوز د الله په دین کې وکړو یا د الله د دین نه وکړو علما په دې نقطه پوهېږي یو د الله په دین کې تجاوز دی ځان ته مسلمان هم وایي قرآن حدیث وایي چې منم هم خو چې څوک پې عمل کوي وجنې شړې سختي کې په سنتو پابندي لګي دې ته وایي طغیان فی الدین په دین کې دننه تجاوز کول دي یو د دین نه تجاوز کول دي چې نه سړی قرآن مني نه حدیث مني کافري مشرکي دهري بېدیني دوه قسمه طغیان دی الله سبحانه وتعالی دې موږ د دواړو طغیانونو نه بچ کړي دواړه خطرناک دي الله فرمایي من طغا دا دوه قسمه طغیان یاد ساته هغه څوک طغا چې زیاتې یې وکړو تجاوز یې وکړو په دې معنا چې قرآن حدیث یې ونه منل الله او د الله رسول ته تسلیم نشو دین اسلام خپل مذهب ونه ګرځو یا قرآن حدیث په ژبه مني خو په حدیث عمل کولو ته نه دی تیار د حدیث د پاسه خپل پارټي خپل تنظیم خپل امام خپل پیر خپل مجتهد او خپل استاد حاکم جوړ کړی دی قرآن حدیث علمني چې د خپل امام او پیر اجازه ورکي من طغا چا چې څه قسمه سرکشي وکړه وآثر الحیات الدنیا او مزي واغستې د ژوند د دنیا نه اثر قبول کو د ژوند د دنیا بینک بیلنس پسې شو گاڑو جیدادونو پسې شو او د رب العالمین دین چې کوم الله سبحانه وتعالی مکلف کړو هغه د خپل جن مدارو نه ګرځاو قرآن وی فإن الجحیم هی المأوا یقینا د ورتلو سے جهنم دی ځواني او بوډاوالي ختم نه ده ماشومتوب باندې ختم نه ده فإن الجحیم هی المأوا یو انجام پدې راځي یو ځکه خبره پدې ختميږي چې انسان دنیا کې جون تیرو مال دولتو اول د مور د خېټه جوندو داغه نه دنیا تراغه په هغه دنیا کې د قران او د حدیث आवाज لګېدو د قران وانورېدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ننګونکو فرق ونکو د میلې د ګړې لپاره چې کم فکر کوي د کپړې لپاره چې کم فکر کوي د ټماټرو د الوګانو منس کې چې د خو د خراب معلومولو لپاره کم فکر کوي د ټماټر په نظر هم دی دین ته ونه قتل وآثر الحیات الدنیا صرف دنیا پس روانو د دین د لپاره هیڅ سوچ نه کو قرآن وی فإن الجحیم هی المأوا د اخري ځای جهنم دی الله دې موږ تاسو بچ کړي دا یو نقشه شو د ژوند د دنیا چې اې د ادم بچیا ته په مرګ ختمېږي نه ته یې په مرګ شروع کېږي
ټول کال چې واړه سکول ته ځي راځي دا ټول کال اهم نه وي په 23 مارچ کې په 31 مارچ ریزلټ وي څوک پاس کیږي څوک فیل کیږي د دې ټول کال منډه د هغه ریزلټ د پاره ماشومانو ټاپیانې اغستی ګولونه اغستی مور او پلار پلی او چاڼې اغستی هارونه جوړ کړي ولې چې نن ریزلټ دی ماشوم تله دی ډیر واړه چغي وخی ډزې کوي شپېلي وخی کور ته چې رادن نشي خلک په خارونه نولي ماشوم پاس شو بعضې سرخ کته کړي نالې کې پروت وي مقبرې او ادیرې ته تلي چا د غنمو ګولۍ اچولي چا خودکشي کړي ولې چې ریزلټ راووته پلان کې پیل شو پاس پیل دپاره ټول کال منډئ یو اعلان به د قیامت په ورځ کېږي فإن الجحیم هی المأوی جهنم د دې خلکو ځای دی دا د پیل आवाज دی او که نه دی د دنیا د پیل نه بعد ریویژن خلق کوي دوباره ایڈمیشن وکړي نمبر سیوا کولو دپاره یو لیګل طریقه شته سړی بیا هم پاس شي او د بورډ د امتحانونو نه چې کته یي اتم او اوم شپږم ځان سره د کلي چیرمن بوزي وي چې دا د پلانکي صاحب سړی دی پاس یې کوي پاس دی قرآن دا قاعدې ماتې کړي دي چې دا به د ستا قانون وي چې د چا نه به ورکې شرمېږي دا به د چا قانون وي چې د چا به لحاظ کوي قرآن دا خبرې اټل ختم کړي دي یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن دا ورځ د سفارش پرېږده لا یتکلمون د ادم بچی به د غاښونو منځ کې دا ژبه هم ونړه کوي سفارش څنګه هر سړي سره به غم وي په کومه ورځ چې د انبیاو غوندې هستې د نفسي نفسي چغې وي په هغه ورځ امتیان د چا سفارش کولی شي لا یتکلمون اے مینے والو قرآن کے رب العالمین خپل فرمائی تا آغا ورز تیاری وکا پا دی جند دنیا کی دا اللہ کتاب دا قرآن پا شکل راغلے دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث دا پارا اللہ دا سے شخصیات پیدا کرو اول خو ابو ہریرہ ابن عباس صحابہ کرام یو یو لفظ را جمع کو بیا په سلفو کې د امام بخاری امام مسلم غوند شخصیات خپل کورونه پرې خودل یو یو حدیث چاړ کو تعالی را ورسېدو دومره په سختۍ را ورسېدل چې خلکو هزار فطري د الله د دین د ختمولو دپاره او د ملاوټ د پاره جوړولې قربانۍ وشوې د دې احادیثو حفاظت وشو نن زمون په منبر او محراب په هغه احادیثو پابندۍ لګي په کومو احادیثو چې د محدثینو وینې توی شوي څه قدر وکړو دې زمانې شکر ولې نه وباسو په دې خبره چې دا ذمهداري مونږ ته نه ده راکړی شوې کنې مونږ به دا احادیث څنګه کراو کوټه معلومول مونږ کې دومره انصاف کم ځای دی مونږ انصاف پسند پیژنو څنګه مونږ د انصاف پسند په حق کې رایې چېرته قایم وو هغه سلفو خپلې دوستۍ او دشمنۍ ته یې نه دي کتلې قسم دې دا امام بخاري روان دی او یو سړي نه حدیث راخلي دومره ستړی شو چې لونده کپړه بیا بیا په ژبه راکاږي او ټولې اوبه نسکي په دې پوه ده چې سفر زیات دی د اوبه به راته کمې شي ژبه به په ډېر ساعت لونده کمه اوبه اس کم یو ساعت کې په ډېر دشته بیابانې مسلکو حدیث والا سړي ته ورسېدو د هغه نه اس تښتېدلی دی نو لمنې ورته داسې کړه سړی دا کردار امام بخاري ویني هغه اس راغی هغه وی کې د جولۍ کې شینکې دی چې هغه اس څنګه راغی د واګې نه ونیسو چې جولۍ پرېښوده ایس پکې امام بخاري روان شو
چې روان امت ته زه د محمد مصطفی احادیث د داسې سړي په ژبه نه ورکوم کم سړی چې څاروي سره دوکه کوي ما سره به څنګه دوکه نه کوي. روان شو دی حالانکې هغه حدیث بیا ځینې محدثینو ذکر کړی دی صحیح دی او بیا هغه په امام بخاري خپل هم راغستی و خو په بل سره دی راغستی دی د دغه سړي د وجې ته منځ لرې کړو. دومره احتیاط په یو حدیث. او اے خلقو نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت چې ټول عمر پیغمبر علیه السلام رفع الیدین کوي آمین بالجهر کوي تورک کوي صلاتین کوي د پیغمبر علیه السلام د صحابو معمول دي. قسم دې نن د مسلمانانو په معاشره کې ناشنا ګڼل شي. څوک ورته اشارې وایي څوک ورته غرمباړې وایي څوک ورته مچان شړل وایي. اے امت مسلمه دا د پیغمبر احادیث نن امت په خپل عمل کم ځای ته ورسوي. لږ فکر پکار دی که نه دی پکار؟ نو فرمایي فإن الجحیم هی المأوى. چا چې د دنیا په دې جون کې د قرآن او د حدیث تابعداري ونه کړه خپل خواهش پسې روان شو فإن الجحیم هی المأوى نو جهنم د ځای د اوسېدو دی. او دا جهنم نوم زیات استعمالیږي نو د روب د خلکو نظر کې کم شوی دی. خو دا سنټر جیل د دنیا حاکم جوړ کړی دی بادشاہ جوړ کړی دی. دا د دنیا د مجرمانو ځای دی د دنیا قانون والو حاکم جوړ کړی دی. مونږ تاسو ته یریږو که نه یریږو؟ د دنیا د سنټر جیل نه یریږو که نه یریږو؟ تاسو نه تپوس کوم یریږو که نه یریږو؟ بیا د اریپور د جیل نوم ټولو کې درون لګي که نه لګي؟ دا د دنیا حاکم د مجرم دپاره جوړ کړی جیل دی. مونږ ته یریږو کم جیل چې رب د مجرمانو دپاره جوړ کړی دی د تمامو حاکمانو حاکم چې کم جیل جوړ کړی دی اب ډېر د یری لایق او قابل وي که نه وي قابل؟ پکار دا ده چې د دې نه په کروڑ ارب چنده زیات زموږ زړه کې د جهنم یره راشي. فإن الجحیم هی المأوى. دا یو قانون شو د دنیا. چا چې طغاوت وکړو طغیان وکړو د الله د دین نه باغی شو ژوند په قرآن او په حدیث باندې تیر نه کو قرآن او حدیث ته تسلیم نشو عقیده د قرآن د حدیث سره برابر نه و عمل د قرآن د حدیث سره برابر نه و غم خادي معاملات معاشرت د قرآن حدیث سره برابر نه و من طغا چا چې سرکشي وکړه. فإن الجحیم هی المأوى. جهنم دا غزید څوک بیا نشي خلاصولی. حدیث صحیح کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور فاطمې بیبي ته وایي یا فاطمه اعملي. اے فاطمې ګورې خپل عمل کوه ځان کړوه د عقیدې د عمل اصلاح کوه د آخرت په تیارې کې اوسه که الله سبحانه وتعالی د یو جرم په وجه راټینګه کړې. اے فاطمه وورا والله لا انقذك من الله شيئا. اے کائنات والا ووره که الله د یو ګناه په وجه راټینګه کړې اے فاطمه ز محمد مصطفی خپل لور نشم خلاصولی. محمد مصطفی خپل لور نشي خلاصولی. پیر بخپل مریدان خلاص کی مجتهد بخبل مقلدین خلاص کی خلاص بکی استاذان بخبل شاگردان خلاص کی. والله لا انقذك من الله شيئا. دا خبر محمد رسول الله علیہ السلام واضح کړه چې ګوره یاد ساته زتا سو خلاصول نشم. عمل کوي والله تجاړي العرض چې عمل نو عقیده نو. فإن الجحیم هی المأوى. قرآن وی جهنم د ځای دی. دویم مضمون قرآن ذکر کوي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. دا د قرآن اصول دي چې د جهنم تذکرو کی بیا د جنت تذکره کوي د مؤمنانو تذکرو کی بیا د کافرو تذکره کوي د منافقانو تذکرو کی بیا د صحیح قوی مؤمنانو تذکره کوي. دا د قرآن اصول دي.
اشاره ده چې دا دین دې کې دوه قسمه خلق دي دا دوه قسمه جنگونه په دنیا کې چلیږي په دې ځان پوهه کې خلک وي تاسو چې حق یې دا ټول دنیا دا خبره منی ولې نه وي تاسو کې بس چلی دا خبره ډیره غلطه ده محمد مصطفی حق پرس وو کنو تاسو امونه ډیر بیخي نه کوي محمد رسول الله علیه السلام حق پرس وو کنو بشک چې حق پرستو لیکن خپل تر ابو طالب ور سره مسله بیان منلی و ابو جهل ابو لهب خپل ترونه او تربورانو مسله منلی و دا خو د حق تاثیر دی چې حق ډیر لک خلق مني وقلیل من عبادی الشکور شکر کون کی په صحیح عقیده او په قران او حدیث باندې شکر کون کی او دا کافی غنون کی همیشه په هر زمانه کې ډیر لګ وي زدي مرګرو توام سلفیت منهج ډیر په تیزه روان دی د قران حدیث منهج ډیر په تیزه روان دی سورہ مخ کې مونږ په خبر کې یو جمعات کې جمع شو ما مونږ کو نو مون بعد ما مخراتاو کو ځان له اذکار کول یو وړو کې ماشوم راغی ماشاءالله بډي وخلې او رفع الیدین وکړو رکوع نه مخکې رفع الیدین وروسته رفع الیدین ماشاءالله منځ وکړو مسنون اذکار وکړل ټول ورته یادو ما چې وکتل قسم د سترګو کې وښ کې راغلی او ما ته د خپل کلي علما او مشران سپینګري ګوډاګات رابخېده شو ای زما د کلي خلکو کاش چې دا ماشوم مو لیدلی وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت څنګه ماین دی دې ماشوم ته د قرآن حدیث تعمیر چا ورکړې ده ای ربه چې دې وړوکي ماشوم ته د حدیث تعمیر ورکې اے رب د دې مینه او د دې ګرد روا د سپیرګرو مشرانو ته ورکا اے الله دا خلق د قران د حدیث په مینه ماړه کا حدیث صحیح کی راضی ان القلوب بین اصابع الرحمن دا زونه د الله سبحانه و تعالی د دوه بت په منځ کې دي د الله د شان مطابق یقلبها کیف یشاء څنګه الله وړي هغه سي الله اړول شي اے رب العالمین د خلق زلون قرآن و سنت ترا واړه اے الله د خیر د محبتونو نه زمون زلون واړه د تقلیدونو نه د پارټو نه د تعصباتو نه زمون زلون ماړه کا الله قرآن حدیث ته موږه کا د زمینه مزلت وردن رکا هغه ماشوم منځ کو مرته بچو ته خو روکونه مخ کې رستو د الله صبر اخ کتکل د دې سوکو متوي تاسو علم کړه دې مل سلک ډیر مې کړه دې ما ته وی صحیح بخاری برا واخله عبد الله ابن عمر نو پلان کی صحابین روایت ته د پیغمبر علی السلام مون سے صحابه تخو نو د رکوع مخ کې امر په یدین وکړو سر رکوع بعد مکړو خیدینه چې پاسه دې مکړو ویل دا په یو حدیث کې راغلی دی ما ورته وی چې دا خو نکولو عالم شتا نو ما ته وی چې مونږ ته استادان وی چې په تاسو په سنت عمل کوي نور چا سره کار مساته وی دویم جواب دا چې څنګه کار د بخاری روایت ته وی دا سي حدیث ته معلوم نه چې رسول الله نی کړو د بخاری غوند کار روایتي ما ځان سره راجو کوې بچي الله دې د قران د حدیث عظیم دای کا او په پاکستان کې چې داسې ماشومان د قران د حدیث د سلفي منهج دایان وی اے خلقو په دې مطمئن اوسه سلفیت به یو ورځ اسمان سره خبرې کوي زمون بچي زمون لوریانی او زمون خزي به سلفیانی خو اسنه دا ټیم زمون نتیر شي اسنه مونږ له مرګ په داسې عقیده راشي چې قران مو په صحیح معنی نه پیژندلې د محمد رسول الله د اطاعت نو مخلوق ډېر خلق مو په د پاسه حاکمان جوړ کړي ورونو ان شاء الله قران حدیث ته به صحیح تسلیمي کو کنه به تسلیمي عرض میں دا کو چې دا قرآن حدیث دا با اللہ سبحانه وتعالی زیادتی خو بیام زدی خپل ملګرو توم د باطل مقابله کې به مون همیشه کم یو په خپل ذات په اعتبار به الله دا حق زیاتی خو د مقابل او باطل مقابله کې به حق کم وي باطل به زیات وي حضور طاقت غلبه د دلیل مضبوطیا ان شاء الله الرحمن دا حق سره وي دا 400 مون سره نږدې یو کلی دی دغه یو سړی علی حدیث شنو د خلکو لرګي را واغستل شورا یې کړې وا چې سړی به وقوع پریدو بنا
خلکو ته چې دا خو آزاد ملک دی بس پرېږدي دی هغه جومات نه بره یو سړی قادیانی شوی دی ګرځي دې دې هم پکې ګرځي هغې وی چې قادیاني داسې بوټی نه دی چې ځان سره نور خلک قادیانان کي وی دا غیر مقلدیت وهابیت سلفیت اهل حدیث کېدل العیاذ بالله وی د داسې ګنده بوټی دی چې د مثال د کرونا دی د بیمارۍ دی دا لګي دا نن یو امین دی سبا به دویم امینی بل ورځ به دریم امینی بل ورځ به دومره امینی چې جومات کې به پته نه لګي چې نه ویونکي هم شته که نه ټول ویونکي دي یعنې مولا به تښتېدلي دا خبره وشوه هغه سړی ووو ډېر زیات یې ووو د کلي یو مشر راغی چې په دې سړي وینې بهېدې هغه ته یې ویل ته څه ویل غواړې دا خلک دې وجني هغه وی او یو خبره کول غواړم وی وکړه هغه وی زه دا خبره کوم د خلکو ته وایم که چېرته په دلیل باندې خبره کوې نو ما سره د دې احد د غر نه زیات مضبوط دلایل په دې خپل رب الیدین امین بالجهر شته او که د معاشري خبره کوې د رسم و رواج خبره کوې نو زه واقعي د وجلو یم زه د محمد رسول الله هغه صدت بیانوم چې هغه معاشره کې یتیم دي د هغې په ویلو د هغې په اپناولو سړي په عزتي کېږي سړي نه کور او کلي پاتې کېږي هغه سپینګیري ورته ویل نه خبره خو د دلیل ده بس هغه سړي د ویلو په حالت کې ښکته شو یو درې کاڼي راواغېستل خوا کې علما ولاړو هغه عالمانو ته یې درې کاڼي ورکړل ورته وایي ای عالمانو تاسو په دریو کاڼو طلاق وغورځوئ چې تاسو باندې د ښځې طلاق وي چې دا کوم اعمال زه کوم دا د رسول الله علیه السلام نه په کره حدیثو کې ثابت دي او که نه دي ثابت هغه عالمانو ورته زر کاڼي وغورځوي مونږ د ایمان نه خلاصې هغه ټولو عوامو هغه خپل علماو ته وکتل چې په دې تاسو د ایمان نه خلاصېږئ د جنګ مو ولې موږ ته په غاړه کړی دی هغه سړی د وینو سور شو په چارسده کې اوس د سلفي منهج ډېر خلک دی او خلک اهل حدیث دی عرض مې دا کو چې الله سبحانه وتعالی په یو ځای باندې په حق سخت راشي نو الله په هغه ځای حق لا ترقي ورکوي تېر مې د بابو صاحب دی اقبال حسین لاله دی جمعات کې هلته خطبه کوله نو د دیر د صدیق باندې یو واقعه مې وویله نو بیا راته د خپل مشر اقبال حسین لاله وایي چې مفتی صاحب بالکل د طایف هغه واقعه د رامخې ته کړه چې نن هم په موحدینو باندې کاڼي ویشتلي کېږي ګزارونه پې کېږي وجه دا ده چې مونږ قرآن حدیث بیانوو د خلکو باندې د قرآن حدیث بد لګي په کار دا ګوره چې په مونږ باندې دا قرآن حدیث مقابله کې دا خلق بد لګي دي دا تنظیمونه بد لګي دي دا پاټې بد لګي دي دا جنډې بد لګي دي دا د قرآن حدیث مقابله کې تقلیدونه په مونږ بد لګي دي ځکه دا ناشنا سیزونه دي نو دا ناشنا او دا بېدینۍ په مونږ بد نه لګي او زمونږ مرضونه دومره زیات شوي دي چې په مونږ د دین بد لګي قرآن حدیث په مونږ باندې بد لګي نو کم از کم مونږ تاسو ته خو اواز راورسېدو دا د قرآن حدیث اواز به انشاءالله ترقې باندې بوځو که دا به بندو شاته ملګري جواب نه کوي قرآن حدیث به ترقې ته بوځو که دا به بندو دا اواز د یاد ساتئ د دنیا ژوند تېرېږي ما ته د خطبې مقدمه کې ووې ماشومتوب باندې نه ودرېږي ځوانۍ له رسي په ځوانۍ نه ودرېږي بوډاتوب ته رسي په بوډاتوب نه ودرېږي مرګ ته رسي ورونو په مرګ نه ودرېږي جهنم ته رسي فإن الجحیم هي المأوى واما من خاف مقام ربه او هغه څوک خاف مقام ربه چې هغه ویرېدو مقام ربه رب سره د مخامخ کېدو نه الله اکبر دا اصل درد دی چې چاته حاصل شو دا اصل غم دی چې مونږ سره ولګېد یو نه یو ورځ به رب سره مخامخ کېږو که نه به مخامخ کېږو دا زمونږ کلکه اتفاقي عقیده ده او که نه ده دغه ورځ رامخې ته که وروڼو نه به پلار وي نه به ورور وي نه به ښځه او بچي وي نه به لور او زوی وي نه به د پیر او امام او استاذ وي نه به د فقه او کتاب وي من خاف مقام ربه تو ستا رب وي او الله فرمایي اے د آدم بچیه یاد ساته لقد جئتمونا فرادا یو به راځې دوه به هم نه یو لاړ
یاره چې زم به خو په سپین کفن کې به زم، عطر به په ما لګېدلی وي، صندوق کې به بند یم، مخکې رستو به خاندان وي. نه، کما خلقناکم اول مره، دا داسې الفاظ دي چې دا څومره سپړې نو پکې علم دی، څومره سپړې پکې علم دی. کما خلقناکم اول مره، اے د آدم بچیا زما مخې ته چې ولاړې داسې به ولاړې. ډېر د حیا تعبیر دی، داسې ونه وي چې بربنډ به ولاړې، داسې هم ونه وي چې کمیس او پرتوب به دې نه، داسې هم ونه وي چې پیزار به دې نه، د حیا ټکي وي خو دې ټولو ته شامل دی. کما خلقناکم اول مره، په اول ځل چې مې څنګه پیدا کړې او په کوم حال وې، په هغه حال به زما دربار کې ولاړ وې. په هغه حال موږ سره بینک بیلنس و چې پیدا شو، کمیس او پرتوګ وو، چپل وي، ښځه او بچي وو، ډنډماري او خاندان وو. نه، صرف جړا دې کوله، طاقت دې نه و، حیثیت دې نه و. الله فرمایي ولقد جئتمونا فرادا، هغه د پیدایش ورځ رایاده کړه، زما مخې ته به دغسې تنې تنها ولاړې. ذهن کې سوال راځي چې زه خو دنیا ته بې لاس و بې خپو راغلی یم، ټیک ده، لیکن رستو خو ما بینک بیلنس کتي، زه صاحب جایداد جوړ شوی یم، زما غټ خاندان او ډنډسو زما په آواز به کلی را پاسېدو، چې به ووټ ته ودرېدم بغیر دعوته به پاس کېدم. دا خو اولنۍ خبرې دي، رستو ترقي څه شوه. الله سبحانه وتعالی بادشاه دی، د بادشاه مخې ته بل بادشاه نه چلیږي، نو د هغه احکم الحاکمین مخې ته به څنګه مجازي بادشاهانو چلیږي. لنډ جواب کوي وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، هر څه به دې شاته پاتې شي، ما ته به دغسې تنې تنها ولاړې. ای ورونو بس نور څه نه وایو، په چا مو رد مقصود نه دی، څه به ترې جوړ شي، د چا زړونه هم نه دردو. غواړو دا د نفرتونو ډک زړونه په محبتو بدل کو، غواړو دا نفرتونه، دا بغضونه، حسدونه د قرآن او د حدیث په مینو بدل کو. نه غواړو ستاسو دشمنۍ زیاتول، نه غواړو ستاسو فرقې زیاتول، نه غواړو ستاسو اختلافات زیاتول، خو یو پیغام درله ضرور درکو. واما من خاف مقام ربه، هغه ورځ یاده کا چې یوازې به د رب مخې ته ولاړې، په هغه میدان کې به د قرآن تپوس کېږي، هغه ورځ باندې افسوس پکې. یا لیتنی، هی هی هلاکت دې ما لره، مخ به په څپېړو وې. یعد الظالم علی یدیه، په لاس به چکونه لګې، قرآن پې ګواه دی، په میدان محشر به چغه وې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې د محمد مصطفی په قدم می قدم ایښی وی، کاش چې ځان می بل تنظیم ته، بل امام، بل فقه او بل پارټي او بل مشر ته نه منسوب کولی، کاش چې زما امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. اے ورونو دا چغه هر سړي ته پرته ده، رب مو دې د دغې چغې نه بچ کړي، الله دې دنیا کې مونږ کې دا فکر پیدا کړي. هېڅ نه غواړو، نه غواړو جنګول، نه غواړو بل تنظیم جوړول، مونږ له یو ډله جوړه شوې ده، هغې ته وایي اسلام. زمونږ د ډلې څه نوم دی؟ د چا به ډله نه وي، خپله ډله به یې خوښوي، زمونږ ډله ده اسلام. د چا به مشر نه وي، ځان له به مشر ګوري، زمونږ مشر مقرر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د کائنات ذره ذره دی د هغه د حسن و جمال نه قربان شي. تمام مجتهدین پرېږده، تمام انبیا د هغې محمد مصطفی مقام ته نه رسي چې دومره لوی شخصیت د دین به کامل را رسولي که نیمګړی لکه دا خبره به کوې چې په عقیده کې مې ماتوریدي امام دی، په فروع کې پلان کې شرمېږې نه، دا د محمد مصطفی دین دی. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، الله وی دین دی کامل هم دی او دین دی تمام هم دی.
د صحابه او د تابعین او د تبع تابعین وخت کې خو په هیڅ تندر نه راغلی دین کاملو رستو د 1000 امت په 1000 ډلو کې تقسیم کو هر امي د بل امي لاس گریوان کې اچي یو وې اسقاط شته او بل وې اسقاط نشته یو وې دعا شته او بل وې نشته یو وې نن روزه شته او بل نشته ولې قران او حدیث ته نه تسلیمېږي فیصله په قران او په حدیث باندې ولې نه کې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هاي هاي افسوس تے مالرا لم اتخذ علماء پی پوئیگی لم چی پا مضارع داخل شدیتے ہوئی نفی جہد بلم مضارع کے انکار تے اشاروی لم اتخذ پتیر جن بجڑا کے پرست قیامت یاد ساتھ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دیر ناشنا خبری لکلے دا دسرو زرو کو عبود لکلو قابل دا اگوی اید آدم بچو نن قرآن حدیث تا تسلیم شے وی زکا نن رب تا اجاڑے اے اللہ تا حدیث مقابلہ میں کڑے و نوم پویا دخپل محمد مصطفیٰ دا پاس میں بل امام من نوم پویا وی نن اجاڑا نن دسترگی پا یو اوخ کا باندے دا جہنم دا اور سمندر مڑکی گی سبا دا اوخ کو پا سمندر دا جہنم دا اور یوس کروٹ کنم لکی گی نن دا جڑا موقع دا نن رب تا پدی سے توبت عیب شو اے اللہ زد یو ڈلے دا یو تنظیم دا یو فرقی کار نکم زما ڈل بسوی اصلاح زمون ڈل بسوی شوق سروائے زمون ڈل بسوی شوق سر زمون ڈل بسوی بار ملگری آواز نکی زمون ڈل بسوی زمون امام بسوی زمون لاو قانون و کتابون بکموی قرآن و حدیث شوق سروائے کم بوی زمون اکابر بکموی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکابرین و مشران زمون سوک دی ترجمانان دی اکابرین سوک دی سلف صالحین الحمدللہ نمون تد ڈلے ضرورت شتا نمون تد بل امام ضرورت شتا نمون تد نور و اکابر ضرورت شتا مون تا ضرورت دے دے چرا جمع شو دا قرآن دا حدیثنا دا خپلا خولپ قربان کو خپل وینا و خپل سر تے قربان کو خپل مال تے قربان کو دا پیغام دا دا دنیا گٹ گٹ تو رسو دا رسو لکھی گی زمان پا دے گندب کے یو ملگر دے والوسین لالا دی خوگ ملگر دے جون بابو سے بتا سو پی جنے داغه غریب د جون کڑا او دا چې هر چاته په ممری کارت د قران حدیث دا پیغام رسولې دی دا داغه واسط دی واس خپل لسل لوبې لګولې دي خو د قران حدیث دا پیغام رسولې دی دومره واسط به یو سړی وی کنه د هر سړی جان ځان له وسوي د چا به دا وسوي چې الله ول شهرت او غیرت او مقام ورکړي کلی کې ودرېږي وای چې چا د قران او د حدیث مقابله وکړه سرمن به دبار کم په قران او حدیث په پابندی نه پډم توبه په ګناهونو په پابندی ځنې سړی داسې پکار دي صلاحیتونه الله تقسیم کړی دي د هر نه بزان ځل ته پوس کیږي تا ته مې عزت او غیرت درکړو ستا په आवाज خلق را پاسېدل تا ته کلی مخ نشي نیسلې تا د قران حدیث ته فارس کړی دي اے مالدار تعالی مې مال درکړو تا د قران حدیث ته فار په دې مال سکړی دي اے نوجوان تا ته مې ځواني درکړې وا تا د قران حدیث ته فارس کړی دي اے تور سری خور مور اے تور سری زنانا تا ته په لوډ سپیکر قران حدیث سره رسیدل او څومره دې منلو ہر نہ بتپوس کی گی ہر سڑے سرخکتا کے پدی کلی کی مختلف استعدادوں والے خلق دی ہر سڑے پزان بوجھ کے دے چھ دا قرآن دا حدیث دی پیغام کے زسم رئی سوالم دا پیغام بمخ پوڑان دے رسو کنا بے رسو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ دا آیتونو کے دیر غاٹا دنیا پرتا دا سر تو نرسید اللہ دے کمی بیشی معاف کی مخوی مخ کی آیاتونو کی سڑیر تفصیل کو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے دیر سپراتو قرآن حدیث تا تسلیمی دو بارکی خپل نفس غرزول قرآن حدیث تا تسلیمی دل خپل علاقہ خپل کلی خپل کتاب خپل رائے خپل مفتابی قول غرزول قرآن حدیث مخ کی قول بارکی عن الحوا کے دیر سدی انشاءاللہ دا شیوخ علمان بیدر تا وقت باندی ہوئی وقت رنزیاتی کی یو بجو انشاءاللہ مزدے کلی نو عرض میں دا کہو چا قرآن حدیث دا زمون دا پارا مشعل راہ دے اے میرے والو
دا جن عصم تیریگی دا خطبی اولنی الفاظیات کے پا معشومتوب ختم ندا پا زوانے ندا پا بوڑاتوب ندا پا مرگ ندا یا جنت دے و یا جہنم دے اللہ دے مونگ جنت والا جوڑ کی اللہ دے مونگ جہنم نبج کی دا خپل خپو بینا بسر لراولو قرآن حدیث کی شک مکوے بس راشے دے قافل حق سر ملگری شے سباب مڑی دا نن روز توبہ بری پکاری گی سباب در باندے خوری اچھی گی دا دی غریب مولا دا غریب وینا دا قرآن حدیث بدرلا قبر کی مخی مخی تکی گی چی تا تا پا بلیغ انداز دا قرآن حدیث پیغام در رسید لے اے مینے والو ولم نو من لے او زیاد تر دا نوجوانان مخی توینما اے نوجوانانو دا سوشل میڈیا دور دے پا قرآن حدیث زان پویا کے کلک عمل کرتیاو کے نوجوانان قوم ڈلی ڈلی سلفیت تر روان دی پل زوانے پا قرآن حدیث کے استعمال کے اللہ بم مالون فراخ کی اللہ بم ٹینشنون ختم کی لاسونا پور تک انشاءاللہ کلک پا دا قرآن حدیث ملگرتیا کو گنبے کو او دا دا قرآن حدیث پیغام بشاعت ملگرو لاسنی اچت کرے دا دا قرآن حدیث پیغام بمخ پوڑان دی بوزو گنبے بوزو پا نہر خیٹ با دا قرآن و دا حدیث پیغام دے علاقیت رسو گنبے رسو دا کنزل و جواب با اخلاق و سرکو گنبے کو دے طول خلق دا پارا با جڑا و پریاد دا اللہ دربار کی کو گنبے کو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين